کنزل نن په مولا پسې او سپکه نن په مولا پسې دا خو نن د کافرو او د موږ بالخصوص د باطلو قوتونو یو اثر دی په موږ کې سرایت کړی یاد وساتئ زما ورو د علماو د ازار نه ځان ساتئ یاد وساتئ زما ورونو علماو پسې بد مه وایئ قسم په خدای چې علما په هر میدان کې اصلاح کوي څوک د عقیده اصلاح کوي څوک د عمل اصلاح کوي څوک د اخلاق اصلاح کوي څوک د کردار اصلاح کوي څوک د سیاسي امور اصلاح کوي څوک د باطن اصلاح کوي علما په هر میدان کې تا نه پرېږدي زمونږ تاسو سره مینه ده مونږ غواړو د خدای نه چې خدایا د رسول الله مبارک د امتیان خدای د جنت ته بوځي که ته ماته کنزلم کې زه به دې ښکلوم که ته ماته ستغم وایې نو زما به د سر تاج زه به دې ښکلوم که ته دوزخ ته روان یې زه به دې نیسم چې نه ګورې دا د دوزخ لاره ده په دې مزه نو ازارمن نه شې او که د علماو څپېړې ووالې که نه د علماو څپېړې نو تباه به ګرځې تباه چې زه په دا فیسبوک سرخوړلي نه پوهېږم او نه را سره ټایم شته لري خو بعضې خلک وایي چې په دې د مولانا صاحب پسې ډېرې بدې ردې ویلې کېږي څوک یو څه څوک بل څه څوک بل څه څوک بل څه نه بل ورځ مولانا صاحب سره ملاقات یو 2 غنټې ناست یو ځای کې څه ضروري خبرې وې نو مولانا صاحب هم دا خبره یاره وي ما پسې سمې ستاسو سوچ دی نو ویې خندل مې خبرېږي دې قصو نو وي ډېر ښه وي ته ترې خبرېږي چې زما متعلق زه به نه خبرېږم نو مې بیا نو ما ته هغه څه وي مولانا صاحب وی هر څه چې وی دا خو زما ایمان دا دی چې زه به دا خلک بیا هم د یهودو د ایجنټۍ او دا خلک به بیا هم د یهود د کلچر نه محفوظ ساتم انشاءالله العظیم دا زما د قوم بچی دی دا نه پرېږدم دا زما د قوم بچی دی دا نه پرېږدم نو دومره غټه سینه د امام ابو حنیفه وه د غټو خلکو غټه سینه دا سینه نن په دا دور کې په دا مخ د ځمکه او د اسمان لاندې د قائد جمعیت مولانا فضل الرحمن ده